نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا إذ تأتيهم يوم سبتهم شرعا إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. سورة الأعراف نهم پارا یوسل درش پیتم نمبر آیت دی. مخی آیاتونو کی د بنی اسرائیل و قباحتنا او مرزنا بیان شو. اس پدیرو کو کہ ہم دغی بنی اسرائیل و مرزنا ذکر کی. داود علیہ السلام د بحر خلزم پا غاڑا باندے اوسیدو د بنی اسرائیل و پیغمبر چی دغی خلق و آبادی تقریبا او یا زرو دینا مطالبو شوا چی عبادت بپکم ورز باندی کوئی ورز خاص کی دویوی چی عبادت بمن دخالی پا ورز باندی کو دوی تا اویلی شو چی دخالی پا ورز باندی عبادت کوئی نو پا دی ورز باند دنیا کاروبار چی میان نیول دی دا بتاسو نکو دخالی پا ورز باندی دوی عبادت شروع کو د نور روز په نسبت با د خالی په ورځ باندې په اوبو کې میان ښکارا ګرځېدل. سو وخت پورې د ښکاریانو د دې میانو نه ځان بند وساتو. آخر شیطان منصوبه وښودله چې تاسو حوضونه جوړ کړئ او د دې بحر خلزم نه لښتې وباسئ. د خالی په ورځ دغه حوض خوله کولو کوي چې میان کله ستاسو حوض او تالاب تلار شي نو بیا دغه لښتې دا خوله بند کوي. کله چې د خالي ورځ تېر شي نو دا میان تاسو رانیسئ نو دا به داسې شي لکه د خالي په ورځ چې تاسو ښکار نه دی کړی. بعضې کسان پکې داسې شو د خالي په ورځ باندې د حوضونو کار شروع. څه وخت بعد په دوی کې دا خالی پورز باندی دا میانو دا اخکار بغیر منصوبی اخکارا شروع شو. ہم دا خالی پورز بھی اخکار بیا کو. دا بنی اسرائیل دری زایا شو. بعضی پکی دا سو چاگا تعداد 12,000 چاگی دیتا تبلیغ کو چی دا سکار مکوی اللہ عذاب براش. دویم قسم اغا شو چاگی نمیانو اخکار کو او نی تبلیغ کو او دریم قسم پکی اخکاریان شو. اللہ رب العالمین پا دی باندی عذاب راوستا. بیزوگان شادوگان ددوین جوڑ شو. دریر وزی پا دی باندی دا عذاب دستر کو سر معلومی دل چی دا فلانے دی نور شکلون اللہ پاک مسخ کرل. دریر وزی بعد دا بنی اسرائیل دا چاچ اخکار کولو اللہ پاک دا حلاک. تبلیغیانو تا اللہ پاک نجات ورک او چاچے نہ تبلیغ کو او نخکار کو داغی ببارکی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ ما تا اس قسم معلوم ندا چا اللہ پاک اغی تا عذاب ورکو یہ ورنکو. حضرت عکرمہ رحمہ اللہ مشہور مفسر تابعی دی اغا فرمائی کہ ما تا معلوم دا چا اللہ پاک اغی تا نجات ورکو. زکا چی دی اخکار بد گڑلو اگر چی تبلیغ یا نو کڑی لیکن کچر اللہ پاک دی حلاک کڑیو نو دا دوی ذکر بے کڑو چی دا میں حلاک کڑل پا دی وجہ چی دی تبلیغ نکڑ خودی اللہ پاک حلاک کڑی ندی ذکر دوی ذکر اللہ پاک ندی کڑی. بہرحال دا مفسرین دا دو اقوال دی چی تبلیغیانو نا علاوہ چاچے تبلیغم انکو اخکارم انکو حلاک شو کنا نجات ملو شو نو دا دی پا بارکی دا علماء دا غدو اقوال. بیا دا چاچے تبلیغ کولو نو دی نور ورتوی چی تاسو دی تا تبلیغ ولی کولو
دی خو په خپل د ځان د پاره د هلاکت اراده کړې ده الله پاک به هلاک کی ذکر دې افکار کوي دیوته موږ د ځان نه الزام لري کو اسنه په قیامت کې الله زموږ نه تپوسو کی چې دی بنی اسرائیل افکار کول د خالد او رضی د بیانو تاسو دې د تبلیغ ولې نه د دې وجنا چې الله پاک زموږ نه تپوسو کی نو موږ د دې وجې دې تخپل غاړه خلاصو نور کوم بیان دې نه ساغا دې خپل کا بیا کله چې دوی د دې ښکار نه منع نشو الله جل شانه دې هلاک په دې باندې الله پاک داسې عذاب راوستو چې د دې شکلونه مسخ کړل او دریر وزبا الله پاک دې هلاک بیا الله جل شانه فرمایي چې دا بنی اسرائیل کله ډېر زیات مخالفین شو د موسی علیه السلام او د خپل پیغمبرانو نو موږ په دې باندې یو ظالم بادشاہ چې بخت نصر هغه په دې باندې مسلط شو چې دوی ټول غلامان او وین ذکرل او څوک قتل دا په الله پاک فرمایي چې موږ عذاب راوست بیا د بنی اسرائیل په خپل ملک خصوصا د يهوديان موږ ډېر ډلې بعضې لږ پکې نیکان پاتې شو او ډېر پکې داسې چې هغه نیکان نو بلکې هغه مجرمان بیا په دې باندې امتحان نعمتونه مو ورکړ او غریبې سختې مو پر راوستي موږ به د نعمتونو په دې امتحان باندې په پیښه توبه وباسي یا د عذاب او د تکلیف او د سختې په دې امتحان په پیښه چې دې توبه وباسي خدای کې داسې خلق علما جان نشینان د مخکنو جوړ شو چې غیب په دنیا اسباب باندې د تورات احکامات بدلول په تورات کې به مسله نه و د ځان نه به اولی کړه په تورات کې به کوم مسله دي د طبيعت نه خلاف و هغه به تیر لری کا او د دنیا اسباب به واغښت او کبیا په دوی ته دا کار والی کوي وای مونږ ته الله پاک معافي خامخا کوي الله پاک به معاف کوي نو الله جل شانو فرمایي دي سره ما وعده نه کړی چې تاسو به ګناهونو باندې اصرار کوي تحریف بم کوي او تاسو به زما کو په تورات کې خدا خبر دي نشتا او نه دلستل بیا چې کوم کسان پدې کې مؤمنان دا الله جل شانو په کتاب تورات باندې په قران باندې ایمان وروړي او منځونه کوي لکه مثال حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله عنه چې اول نه په يهوديانو کې او به ایمان وروړ په نبی عليه السلام قران باندې الله جل شانو فرمایي چې د دې ایمانونه او د دې اعمال دا قبول دي د دې اجرونه موږ نه ضایع کوو بیا دې بنی اسرائیل کې یو مرز دو موسی علیہ السلام سره وعده کړی و چې موږ په تورات عمل کوو به وعده ما تک الله جل شانو یو غر د انسان د قد مطابق روچت کو د فلسطین دوی ته وی عثماني کنه من په تورات باندې ایمان مروړي عمل په کوي کنه کوي نو دوی موږ عمل کوو الله جل شانو ته غر بیا اوچت کو دې ځکه دا واقعا هم مختصرا ذکر کیږي دا واقعات مخکې تفصیلا په سوره بقره کې ذکر شوی نو فرمایي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر تتفوس کا دا وکلی والا خلق مبارکی چه غیبو حاضرة البحر اسیدن کی بغالا دا دریاب باندی بحر قلزمو او دا دوی پیغمبر حضرت داود علیہ السلام اذ یعدون فی السبت کل جدی تجاوز کو دا خالق و رزق اخکار کولو باندی اذ تأتیهم حیطانهم کلب چراتل دوی تاردوی میان یوم سبتیم پورز دخالی شرعن خکارا و یوم لا یسبتون او باغورت باندی چه دخالی بنوا لا تاتیهم دا میان بنراتل کذالک نبلوهم مندارنگ منگ امتحانو کپدوی باندی بما کانو یفسقون پا سبب دوی چلی فاسقانو وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ او یادگاہ وقت اوی یوی ڈلی ددوینا لِمَ تَعِدُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُمْ تاسولی نصیحت کوئی اغی قوم تا اللہ مهلکم چلا پاک داغی حلاک والغواری او معذبهم عذابا شدیدا یا عذاب ورکوی اللہ پاک اغوی تا سخت عذاب تاسو دا تبلیغ وطولی کرو نمانین ولی وطا نصیحت کرو قالوا اوید بی یہ تبلیغات معذرت الى ربکم بل الزام لري کون کی سوال لري کون کی رب ځان نه د خپل رب سره سبارانا تپوس کی تاسو دی ولی نه من کو نو موږ د دین ځان بچو ولعلهم يتقون د پارا دي چې دي متقین چې د اخکار نه بنشي
فلما نسوا ما ذكروا به فسرکل چې دی هیر کاغه نصیحت چې باغی باندې د نصیحت کړل شو انجینا الذين ينهون عن السوء من نجات ورکه کسان ته چغی من کولا د دې ګنانا واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس او موږ ول هغه کسان چغی ظالمانو په سخت عذاب باندې بما كانوا يفسقون په سبب د دې چې دي فاسقان فلما عتوا عما نهوا عنه فسرکل چې دینا فرمانو کا دا وسن چې دا غین دی منکړي شو انکار کو د نا فرمانینا نا فرمانی جاری وسه قلنا لهم قوی بیتا فجبا د داود علیہ السلام لهم بیتا کونو تاسو شی قردتن خاسئین بزوگان ذلیلا وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ او یاتا وقت خبرداری ورکستا رب دی بنی اسرائیل تا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ کہ خام خواب مسلط جلہ پاک پدوی باندی الى یوم القیامت دورز دا قیامت پوری مناغسو یسومونم سوء العذاب کی رسیب دی تسخت عذابنا بد عذابنا ان ربک لسریع العقاب بیشک استارب زر عذاب ورکون کی دی و انہو لغفور الرحیم او یقینا خام خابقن کی مہربان دی وقطعناهم فی الارض امما او منتصنس کل دی پزمک کی ڈل ڈلی دا بنی اسرائیل یہودیان منهم الصالحون بعض دوی د نیکان دی ومنهم دون ذلك وبعض دوی نیکان ندی بدان دی وبلوناهم بالحسنات والسيئات او من امتحان کو پدی باندې په مالدارې باندې او په غریبې باندې لعلهم يرجعون د پارا دی چې دی حق تراوړي فخلف من بعدهم خلف فجان نشینان جل شد دویننا اهل خلق ورث الكتاب چوارثان شد کتاب تورات یاخذون عرض هذا الادنى دی واخستو سامان د دی کمزوری دنیا ويقولون سيغفر لنا او دی وی خامخاب مغفرت کیږي وياتي عرض مثله ياخذ او کجر راشدی تس سامان پشان د دنیا اسباب دی اخلی غیر پخپل دین بدلولو باندې الم یوخذ علیهم میثاق الكتاب آیا نو واقع شوی د دین کرک وعده په تورات الله یقولوا علی الله الا الحق دا چې دی بنوي الله پاک مبارک مگر رښتیا وینا ودرسوا ما فيه او آیا دوی نول استیدا خبره په تورات کې والدار الاخره خير للذين يتقون او کور د اخرت بهتر دي د متقین لپاره فلا تعقلوا فاستعصوا عقل لري والذين يمسكون بالكتاب او کسان چې منګول ولکولي په تورات کتاب او په قران باندې واقاموا الصلاه او دي منقايم کو په خپل وخت باندې ان لا نضيع اجر المصلحين یقینا من نزایکو بدلی د نیکان وان تقنا الجبل فوقهم یا کا وخت من را پور د غر په دی باندې کانه ذلتن گویا چې دا چتره وا وظن انه واقع بهم او د دې یقین پیدا چې دا پری وتن کې دی په دی باندې نو موږ وی ته حضور تاسو نه صحیح ما هغه کتاب اتیناکم چې موږ درکړی تاسو ته بقوت فمضبوطیا باندې وذکروا ما فيه لعلكم تتقون او تاسو یاد کړئ احکامات چې دی په دې تورات کې د پاره دي چې تاسو پرهیزګار شئ واخر